السلام علیکم. خبر میډیا چینل کې دلته هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو مینوالو ډېر زیات د خوشحالۍ خبر را مخې ته شوی دی. ډېر زیات ښه خبر دی چې یحیی اپریدی ماشوم یې د کوهي نه راوباسو. د یحیی ماشوم لاش په کوهي کې را پیدا شو او هغه لاش پیدا کېدو نه پس د هغه لاش د کوهي نه راووتو. د یحیی ماشوم لاش د کوهي نه په کومه طریقه باندې راووتو، څومره ورځې بعد راووتو. تقریبا 15 شپاړسمه ورځ ده چې د هغه په کوهي باندې کار شروع، په هغه کوهي کې کودایي شروع، هغه کودایي سل ته ورسېده او د یحیی ماشوم لاش اخره کې را پیدا شو. پوره معلومات درکوم. زموږ د ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلومات نه ځان خبر کړئ. دغه نور معلومات ویډیوګان لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. ته نشان اوس خامخا وکړئ. زموږ هر یواني معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. دوستانو مینوالو ډېره زیاته افسوسناکه واقعه وه چې یحیی اپریدی ماشوم کوهي ته غورځېدی او چې هغه کوهي تقریبا 15-80 ګزه کوهي د هغې کودایي په دوباره باندې شروع شوی او هغه کودایي سل ته ورسېده او یحیی ماشوم لاش د کوهي نه راووتو. دا کوم خبر چې په سوشل میډیا باندې چلیږي چې د یحیی ماشوم لاش د کوهي نه دی راوتی او دا ځینې خلک په سوشل میډیا پراپیګنډې کوي. نو هغوی ته زه دا یادګري ورکوم چې تاسو نیوز کتلی شئ. په نیوز کې اوس تازه خبر راغو چې د یحیی ماشوم لاش کوهي کې راووتو، خو را راوتی نه دی. 2 ګزه کار پکې پاتې. 2 ګزه کار چې کله مکمل کړی شي نو هغه یحیی ماشوم لاش به راوباسي. د یحیی ماشوم لاش چې کوم نوم نشاني دي هغه ټول هر څه به راوباسي، خو ښکاري چې لاش لا تر اوسه پورې نه دی خراب شوی. دوستانو الله تعالی دې وکړي چې لاش نه خراب شوی او لاش په اسانۍ سره راوځي، هېڅ تکلیف پکې را نه شي. نو دوستانو مونږ ته پکار دی چې موږ ته دواګانې وکړو، لکه چې د یحیی ماشوم مور او پلار په زړه کې ډېر زیات غټ ارمان لري د خپل بچي باره کې الله تعالی ورته هغه بچی صحیح سلامت راوباسي چې په هغه اخري دیدن وکړي بیا یحیی ماشوم جنازه واپس وکړي شي. دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. تر نشان اوس خامخا وکړئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.